الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا د سورة رعد آیات تاسو مخکې ما تلاوت کو د آیات ترجمه دا کم خلق چې ایمان راړو دی ویل چې د زړه د الله تعالی ذکر کوي نو دا غوي زړه پاغه باندې مطمئن شي د الله تعالی په ذکر سره د زړونو اطمینان حاصلېږي انسان سوچو کی نن سبا هر طرف ته د افراتفری یو ماحول ګرم دی هر ځای هر انسان ته بېچینی ده پریشانی ده مصیبتونه دي غمونه تکلیفونو کې هر انسان راګیر دی هر څه دنیا کې شته یو سکون انسان ته حاصل نه دی او د سکون د لپاره خلک لګیا دي د خپل تجربه مطابق خلکو ته مختلف نصیحتونه کوي د چا چې خپل مینه د مال سره ناغه چیرې سکون په مال کې دی د چا خپل تجربه بدی کې د چې سکون انسان ته په یو خسته کور کې ملاويږي چې د انسان کور خسته د چا سکون اغا په واده کې پرو دي چې واده کې وي ژوند باندې په سکون سره شي څوک سکون په عہده او په کورسۍ کې لګیا دي تلاش کوي چاته سکون په خوراک څخه کې ملاويږي قسم قسم خوراکونه مخې ته پراته څوک وي سکون په اولاد کې دي چې اولاد انسان ته ملاوي شي څوک په گاډي کې لټي څوک په بنگله کې لټي څوک په ځمکه کې لټي چې دا شیزونه زما سیواش قرآن سوی د الله پیغام سره چې د زړونو سکون پس کې د الله رب العزت فرمایي د زړونو سکون د الله رب العزت په ذکر کې دی که سکون د زړونو غواړي نو د الله رب العزت ذکر کوي بل ځکه الله رب العزت فرمایي فذكروني اذكركم تاسو ما یادوي زبتاسو یادوما او ابو اسحاق احمد بن محمد ابراهیم الثعلبی النشافوری رحمت الله علیه مفسر تر شوی دی وی یو تفسیر لیکلی الکشاف والبیان فی تفسیر القرآن پای کې وی د دیو آیات فذكروني اذكركم چې د دې معنی څه د مطلب څه مراد نو درې دیرش اقوال به کې راوړي دي او دا درې دیرش اقوال نس اقوال دام دي لکه مثال په تور باندې فذكروني اذكركم ما یادوي زبتاسو یادوم نو ولدین مراد دا ده الله رب العزت چې تاسو ما په فرش پس مکه یادوي زبم په عرش په اسمان کې یادو دویم نمبر تاسو زما یادنا زما د اطاعت سره کوي زبستاسو یادنا ستاسو د مدد او د نصرت سره کوما دریم نمبر
تاسو ما یادوي د دعا سره زب تاسو یادوم دغه دعا د قبلولو سره. څلورم نمبر تاسو ما یادوي په توبه او استغفار سره او زب تاسو یادوم په رحمت او بخښنې سره. تاسو په دې فانی دنیا کې ما یادوي زب تاسو په هغه دایمي دنیا کې یادوم چې هغه ته آخرت ویلې کیږي. تاسو ما د زمکه د پاسه یادوي زبم د زمکه دننه یادوم. یعنی تاسو اوس د زمکه د پاسه ما یاد کې، لیکن چې کله تاسو په زمکه کې دننه کې خود لې شي الله رب العزت فرمایي هغه وخت کې به تاسو یادوم. او یو تفسیر دا دی چې تاسو کم ځای کې استئ ما یادوي زو په کم ځای کې چې هم تاسو به یادو. اوس دا دومره فواید او معانی او مطلبونه دا صرف او صرف دا الله رب العزت په ذکر کې پراته دي چې الله رب العزت فرمایي فذكروني اذكركم ما یادوي زبتا سو یادو. نو دا دومره لوی مطلبونه او فائدې انسان ته رحمتونه او نعمتونه ملاويږي او د ټول نغټ راحت او نعمت او سکون دا چې انسان ته سکینه سکون ورته ملاوي شي زړه مطمئنی. حدیث مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذکر متعلق فرمایي او صحابي رااله و اذا الله رسول د اسلام احکام د هډیر زیات سیوا دي. سيو دسي وظیفه راته او خایا او عمل یو کار راته او خایا چې هغه خپل دایمي عمل ساز کوم او ظاهر وخت پاغي لګي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل خپل جبا دا الله رب العزت په ذکر باندې لمده ساته. بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله ذکر دومره کا چې خلق درته دیوانه لیونه درته وي. اداست بدشت لیونه خلق هغه چاته نه چې ورس پچا گزارو کی یو ورس سورانه وکي چې کله دا عادت د سکارونو ساشینو خلق ورته بیا لیونه وي. نو یو ورځ دوه ورځې ذکر نه دی بلکې مستقل دا الله ذکر دومره کا چې خلق درته لیونه وي. او حدیث مبارک راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله خلق ناس یو د الله رب العزت ذکر کوي نو پرشتي په دې خلقو باندې راخوريږي او د الله تعالی رحمتونه په دوی نازلېږي او په دغه خلقو باندې سکون سکینه نازلېږي. حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د ذکر کون کی مثال د ژوندۍ او د نن ذکر کون کی مثال د مړی دی. بعض حضرات فرمای د انسان تشبیه ده، بعض وی داغه د زړه تشبیه ده، بعض وی د فائدې او ورکړه او د نو ورکړه په اعتبار سره. دلته د ذکر کون کی مثال د ژوندۍ دی او د نه ذکر کون کی مثال د مړی دی. حدیث مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت پر ورځ به الله رب العزت आवाज وکړي چې عقلمن خلق چرته دي. پختنه به وکړي چې د عقلمند خلقو نه مراد څوک دي. الله رب العزت به आवाज وکړي یا فرشته به आवाज وکړي چې د عقلمند نه مراد هغه خلق دي چې په هر حالت کې به د الله رب العزت ذکر کو، په ناستا، په ولاړه، په ملاستا. او الله رب العزت به دا خلق بغیر د حساب کتاب او جنت ته داخل کی. بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم ځای کې د الله رب العزت ذکر کیږي او یو سړی راشي چا سره سکاري لیکن دغه ذکر مجلس کې لکسات کینی، الله رب العزت د دې سړي مغفرت د دې ذکر د مجلس د برکت کوي. نو الله رب العزت په ذکر کې ډیر زیات فائدې پرتی دي. خپل الله رب العزت دې سړي طرف ته متوجي کیږي، د خپل رحمتونو او د نعمتونو او د انعاماتو باران په دې سړي باندې کوي. او ذکر هم سګران نه دي، ډیر آسان طریقه کار داګه دی، ډیر آسان ذکرونه دي.
الله رب العزت په دې معاملې کې موسی تر اوسه چې صرف یو سیسته ذکر نه دی ویلې د ذکر اقسام بشماره ګرځولې دي. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه خپل کتاب کې د ذکر لس اقسام ذکر کړی دي. یو داغینا تسبیح دی او یو داغینا تحمید دی. تسبیح او تمحید دا دوا د ذکر اقسام دي. تسبیح ویل کېږي سبحان الله تا، او د سبحان الله د تسبیح مطلب دا دی چې الله رب العزت د تمام عیوب د نقایص او د کوتاهو نه پاک دی. او حمد او تمحید ویل کېږي، تحمید ویل کېږي صدا چې الله رب العزت د تمام خوبیو د کمالات او د صفاتو خاوند دی. او دا دوه نسې دي سبحان الله الحمدلله ویل دي. او حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کلمې د سدي چې په جبه سپګي دي خو په تله کې ډېرې زیاتې درنې دي. هغه سبحان الله والحمدلله دی. په جبه چې سړی وایي نو سپګي دي سبحان الله الحمدلله سبحان الله الحمدلله. څه سخته مصیبت مشقت محنت په دې کې نه راځي. لیکن د اجر په لحاظ سره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا ډېر زیات اجرونه او ثوابونه لري. او حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې سبحان الله العظیم وبحمده یو سړی وای الله رب العزت په دې باندې دې سړی لا په جنت کې یو ونه لګي. او بعض روایتو کې بیا د هغه ونه مقدار هم ذکر شوی چې دومره زمانی پورې یو تیز اس اوس غلیږي نو د هغه ونه سوري ته به ونرسي چې کاله پورې مقدار د هغه بیان شوی دی. نو اولنې ذکر سبحان الله ویل شو، دویم ذکر الحمدلله ویل شو، دریم ذکر د تهلیل ویل کېږي لا اله الا الله ویل. او لا اله الا الله ویل حقیقت کې د شرک جلی او د خفینا بیزاری اظهار کول دي. او حدیث مبارک کې راځي چې دا کلمه انسان لخلاصه ورکه او د خلاصینه مراد دا چې د جهنم نه بچ کې او جنت ته داخلي. او حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ول تاسو د خپل ایمان تجدید کوئ، د خپل ایمان تازه کوئ. صحابه کرامو پوښتنه وکړه د الله رسول د ایمان تازه کول سدي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل والله اله الا الله دا ډیر زیات وای. او حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای موسی علیہ السلام چې کله د الله راز لاله نو چې یا الله ستاسو یادولو خو ډېری طریقې دي، ستاسو ذکر د نعمت د صفت مال یو خاص سیز راکړه چې صرف زتا پاغه باندې یادوما. الله رب العزت ورته فرمایي لا اله الا الله وای. هغه ویل یا الله دا خو د ذکر د چې دا خو ټوله دنیا کوي، زم کو چرته د ذکر وی چې خاص ما ویلي. نو الله رب العزت ورته جواب کیو فرمایل چې لا اله الا الله دا ډیره وزنی کلمه ده. وزم کې وسمانونه کدریتلی په یو چابړي کې واچي، یو طرف ته واچي دا لا اله الا الله بل طرف ته واچي، نو دغه وزم کې وسمانونه او سچ داغي په مابین کې دي د دې یوې کلمې د وزن په مقابله کې باغه د سیله ک پتري او هغه تل چې کوم دغه به برخیږي او لا اله الا الله بلاندې زور کوي. حدیث مبارک کې راځي چې نوح علیہ السلام خپل زوی ته کوم وصیت کړو پای کې یو دامو چې لا اله الا الله ډېر ډېر وایا، ځکه چې وزمه کې واسمانونه کې د تلې په یو طرف کې خودلې شي او دا لا اله الا الله په بل طرف کې خودې شي، نو د لا اله الا الله والا طرف دا په درونی. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه د فضل اعمال چې کوم من
د دینه تعلیم کو دا شیخ زکریا رحمت الله علیه لیکلې ده. دوی په دې کتاب کې فضائل ذکر کې یو قصه لیکلې ده او قصه دا ده چې شیخ ابو زید قرطبی رحمت الله علیه فرمای چې ما دا کله روایت وارد چې سړی او یا زره پیری لا اله الا الله و الله رب العزت په دې باندې او چرته مړی والته ورو بخي الله رب العزت په داغه مړی مغفرت کوي. نو ول زما کور والا مړ شي وا ما یو پیر دا غوی د پاره ویو او باقی می د خپل ځان د پاره یو سو پیری ویل مطلب یو سو پیرونه مطلب دا چې او یا زره پیری می یو پیری ویل بیا می ویل او د خپل ځان د پاره می ذخیره کړل. کم ځای کې چې ومنګه ناس ته پاس تکول کم جمعات ته وتلو پای کې چاول چر دا پلان کې صاحب چې کم دی دا صاحب د کشف دی ته د مړو حالات ښکارا کیږي. نو ول یو ورځ دا سړی ناسو ناګنې چغه واله چې زما مور ته ډیر زیات عذاب په قبر کې ورکول کیږي. نو مال چې راشه لګا معلوماتو کا چې دا سړی دروغ وایي که رښتیا وایي. نو ول کم چې د خپل ځان د پاره ما ذخیره کړو نو ول د اغه نه پزړه کې دننه په خلیم نه پزړه کې مو ویل چې راغه درې سلور پیر چې ما کم ځان د پاره او یا زره پیری ویل د اغه نه یو د دې سړی مور ته ما ورو بخزړه کې مې دسي دا خبر راتیره شو په خلیم ویلم نو لک سات پس امغه سړی ویل چې مبارک شي زما مور د قبر د عذاب نه محفوظ شو. نو ما د دوا خبرې په دې باندې حاصل شو. یو دا چې تجربه مو وکړه دا خبره صحیح ده چې الله رب العزت په دې باندې د قبر د عذاب نه سړی محفوظي چې او یا زره پیری څوک لا اله الا الله وي. دویم نمبر دا چې د دې سړی متعلق دا کوم خبره و چې دا صاحب د کشف دی کشف القبور ورته کیږي نو دا خبر هم صحیح ده چې او دې سړی ته کشف القبور کیږي چې لاول ویل مور ته عذاب دی چې ما په زړه کې ورو بخل او فورا دې سړی ویل چې الله رب العزت اوس د عذاب نه محفوظ کړه. نو الله رب العزت په دې کلمه کې ډېر زیات برکتونه یې خېدي. او سلورم نمبر ذکر اغا تکبیر دی الله اکبر ویل. او کله یو سړی الله اکبر ذکر کوي نو ذهن دریدار راولي چې الله رب العزت ډیر زیات لوی دی د عظمتونو خاوند دی د کبرایي خاوند دی ټول لوی د جهان د کائناتو عظمت او رفعت او بلندی هغه د الله رب العزت د پاره ده. او یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سلور وانه ذکر راجم کړی دی چې یو سړی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وي او کم یو امتی مخ کې کو ضروری نه چې پام دې طریقې وای کم یو مخ کې کو سلور د الفاظ را یو ذکر نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت هغه ته په دې باندې دومره سور کوي چې دا غي ابتدا او انتها نشته دي. لکه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکرہ بلاوی کې روانو صحابي وای د خزان موسم ونه پانه راجول نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چوکوا چې هغه والا داغه نه ټوله پانه را پریوته بیا پیغمبر علیه السلام فرمایل چې وسړی دا ذکر وکي چې الحمدلله سبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر او سرنګ چې د دیونه نه پانی راوجري دي راوغورځي دي ته داونه خالی شو. نو دغه رنګ چې کوم انسان دا ذکر وکي الله رب العزت دغه انسان دا ګناهونه هم د انسان نه راجي اگر چې ګناهونه د انسان د سمندر د زګ برابر ولینی. او حدیث مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د معراج پشپه باندې زما ملاقات د ابراهیم علیه السلام سره وشو. ابراهیم علیه السلام ماته د الله رسول یو چې کله لاړ شنو خپل قوم ته زما د طرف د سلام وایا. او حدیثو کې راځي چې کله علما کرام فرمای
دا سلام تا ته ملاو شي نو د هغې جواب هم ورکول پکار دی، ویل پکار دی وعلیک السلام. او عام طور باندې د غایب دپاره چې کوم ته سلام راځي نو وعلیک وعلیه السلام ویل پکاري. او بیا خپل قوم ته زما د طرف نه وویل چې د جنت اوبه چې کوي دا ډېرې خوږې دي او د جنت ځمکه چې کومه ده دا ډېره آواره ده، لیکن هغه هموار میدان دی. د هغې ونې چې کومې دي هغه د الله رب العزت ذکر دی، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اوس د یو سړي خوښه ده چې څومره ونې لګول غواړي دومره د ذکر کوي. انسان یو باغ لګي نو د هغې دپاره یو خاص مقدار یو خاص فاصله وي، هغه عمره تعداد راوړي هغه عمره پکې لګي. وجه دا ده چې پټی دی د هغې سخت دی رفتار دی، هغې نه پس د بل چا بونډري شروع کېږي خو روغتیا نه شي. او دلته جنت د هغې خو څه بونډري او حد نشته، ځکه چې د کمزوري جنتي کم حصه د جنت چې ورته میلاویږي هغه به د دنیا په 10 چنده باندې 10 چنده حساب کوي. موږ دا نه وایو چې د چا خانې عمره ځمکه به ورته میلاو شي، د ضلع چارسدي عمره ځمکه، بیا د صوبي عمره، بیا د پاکستان عمره، دا نه وایو، بلکې د ایشیا د ټولې دنیا په 10 چنده باندې ورته میلاویږي. نو چې دومره غټه ځمکه د الله درکړې او تش میداني خوند به کوي، نو د هغې آبادول د دې ځای نه کېږي. او هغه آبادول څه دي؟ د الله رب العزت ذکر کول دی. نو ابراهیم علیه السلام دا پیغام را لېږلی دی چې جنت خو به درته میلاویږي او جنتونو ته به ځئ، لیکن دا یاد ساتئ چې د جنت ځمکه هغه اواره ده. اوارې مطلب دا چې هغه تش خالی میدان دی، په هغې کې ځان دپاره ونې ولګوي او ونې د هغې هغه سره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ویل دي. حدیث مبارک کې راځي ابو هريره عنه لګي ونه نال کوله، پیغمبر اسلام په تیرې د پښتنه ټکړه ول سکه اذا الله رسول ونه لګوم. پیغمبر اسلام ته ویل دینه بهترین ونه درته ونه خیم چې ستاسو لپاره په جنت کې ولګولې شي، ځکه د دنیا ونه د څه وخت پورې به خلک فایده والی، لیکن بل اخر ختمیدون کې ده. او د دې په مقابله کې د آخرت ونه جنت کې چې لګولې کې غیر ته خیمه هغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ویل. نو څلورم نمبر ذکر هغه الله اکبر ویل شو. پنځم نمبر ذکر شاه ولی الله رحمت الله علیه ذکر کړی دی، هغه ذکر چې په هغې باندې فواید طلبي وشي. او د فواید طلبي نه مراد ده چې انسان د خپل ځان دپاره، د خپل بدن دپاره، د خپل رزق دپاره، د خپل بچو دپاره، د خپل اولاد دپاره، د دنیا دپاره د الله رب العزت نه کوم دعاګانې غواړي، غوښتنه کوي، دا په ذکر کې شامل ده. او شپږم نمبر ذکر هغه د الله رب العزت مخکې د خپل عاجزۍ اظهار کول دی، چې یو سړی د الله رب العزت په مخکې د خپل عاجزۍ اظهار کوي. معراج په شپه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العزت نه پوښتنه وکړه، یا الله تاسو ته له ټولو نه خوښ څیز کوم دی چې انسان یې یادوي؟ الله رب العزت طرف نه جواب ملاو شو چې ما ته خوښ څیز د خپل بنده د بندګۍ اظهار دی، چې یو بنده ما ته وایي چې دعا غواړي، په دعا کې د خپل بنده د بندګۍ اظهار کې چې الله موږ ستا بندګانی، یا الله موږ ستا محتاجی، تا پیدا کړي، ستا غلامانی. نو په داسې الفاظو باندې الله رب العزت ډېر زیات خوشحالېږي. نو دام د الله رب العزت یو ذکر دی. اوم نمبر توکل له توکل هم شاه ولی الله رحمت الله علیه په ذکر کې شمار کړی دی. او توکل نه مراد دا چې سکیږي د الله په مرضی سکیږي، یو ونه یو پاڼه هیڅ یو سیز د الله رب العزت د مرضی نه بغیر خوځېدی نه شي، دې ته توکل ویلی کی. لکه تبلیغیان حضرات وایي الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو عقیده دا ساده کړې وه که ځمکه د اوسپنې شي
چې د هغې نه سراخیږي نو اسمان مکمل بند شي د هغې نه ساس کې نه ورېږي نو بیا هم د روزۍ ذمواري چا اخیستې الله رب العزت اخیستې الله به موږ له رزق راکړي دې ته توکل ویلی کېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت چې تاسو توکل پیدا کړئ تاسو له به لکه زه د مرغانو په شانتې رزق در کوم د مرغانو رزق څه دی سحر وځي خالي ججوري ماښام راځي ججوري ډکي نه ګټل شته نه جمع کول شته دی شپه په جاله کې تیره کړي تش خالي او بیا چې سحر وځي ماښام چې راځي واپس ججوري ډکي اتم نمبر ذکر هغې ته استغفار ویلی کېږي او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو استغفار دا لازم وګڼئ او حدیث مبارک کې راځي چې استغفار د غمونو نه سړي له نجات ورکوي غمونو کې راګیر شوې استغفار وکړه غمونه به دې خلاص تنګي در باندې راله استغفار وکړه الله رب العزت به تنګي ختمه کړي رزق د حلال بسیار به درته میلاو شي پیغمبر علیہ السلام فرمای پکار دا چې د انسان په عمل نامه کې د ټول نه زیات استغفار پروتي الله رب العزت په دې باندې د سړي مرادونه پورا کوي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو علاقې ته په سفر باندې لاړې د شپې ټیمو چا پیژندم نو د غختلم نه چې دا خلک ما او پیژني نو بس په جمعات یو ګټ کې کېناستو د جمعات خادم چې کله منځ شو جمعات را بندو نو هغه روان کو چې جمعات کې د شپې کولو اجازه نشته راځه وځه بار وکاږو نو بار هم د شپې د ملاوېدو څه ذریعه نه وه نو یو د روټو تنور والو هغه په پام شو هغه د خپل ځان سره روان کو او دکان کې کېنه راځه دکان بندو ما سره به شپو کې زه به دې بوځم نل چې کتل هغه کله وړاخ کلم د الله ذکر استغفار کله پیړه جوړولم استغفار به او چې کله به روټۍ نه ناوړه یا راشو کول نو پاغه باندې به ذکر او استغفار کو نو احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته پوښتنه وکړه چې دا اول ویل چې الله رب العزت ما کوم خواهش کړي الله رب العزت هغه خواهش زما پوره کړی دی د دې استغفار په برکت باندې د دې وجه نه همیشه دا زما په جواب باندې جاری البته یو ارمان می پاتې ویل څه ول چې ډېر غټ لوی عالم دی احمد بن حنبل رحمت الله علیه چونکه موږ سره رحمت الله علیه اوس وفات شوی دی ول چې هغه سره ملاقات زما ارمان دی بس الله رب العزت به دام پوره کړي نو هغه د جزا احمد بن حنبل مدا ستاسو دعا برکت دی په جمعات کې چاشپې ته پرې نه خودمه ورې را پسې بند کو چې روزه اول نه غستا د دکان ته راوستم نو الله څومره زور چې دی دا څه زور دی دا د استغفار برکت دی نو الله رب العزت د دې استغفار په برکت باندې د خلکو دعاګانې قبلې د نعمتونو بارانونه پکې او نهم نمبر ذکر چې کوم دی هغه د الله د نومونو تذکره ده اسماء الحسنا چې ورته ویل کېږي دا دی په دې کې الله رب العزت عجیبه کششي خیره یو سړی یاد کی وي الله رب العزت مغفرت کې جنت ته داخليږي او وختونه چې په سړی کې نو هم قبلي کې دام د الله ذکر دی لسم نمبر درود شریف دی درود شریف په دې کې الله رب العزت ډېر عجایب اخی دي حدیث مبارک کې راځي چې کله د قیامت ورځ او د خلکو عملونه تلل کېږي نو په دغه وخت کې چې کله د انسان ګناهونه سیوا شي الله رب العزت به وایي د درودونو پرچی روګاږي چې درودومره سیوا دي که کم دي نو که درودونه سیوا شي الله رب العزت د دې سړیو مغفرت کوي او یو بزرگ دی ابن حجر مکی رحمت الله علیه هغه د یو صالح سړی خوب ذکر کړی چې یو سړی وفات شو یو بزرگ په خوب کې ولیدو پوښتنه ته وکړه چې الله رب العزت صدر سره وکړه ول چې زما کله حساب کتاب شروع شو نو په دغه وخت کې زما ګناهونه سیوو الله رب العزت اعلان وکړ چې د
د درودونو پرچې روکاږي چې درودونه وشمارل شو نو هغه سل په ګناهونو باندې سی وو او الله رب العزت فرمایي چې جنت ته ولېږي. نو ځکه حدیث مبارک کې راځي چې کله د یو انسان حساب کتاب کیږي او د ګناهونو سیوا شي نو دغه وخت کې اچانک نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د میزان خواله راشي او د میزان په خوا کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درودونو پرچې راوکاږي او دا به وایي د میزان تل ته ورچي. نغه سړی به دې پوښتنه وکړي چې دا دومره ښایسته شخصیت دا څوک دی او دا څه ورچول ورته به وویل چې دا ستاسو نبی دی او دا څه چې پرچې ته ورچول دا پرچې چې دا هغه درودونو چې تاسو به په د پیغمبر علیه السلام باندې را لیږل. حدیث مبارک کی راځي چې د ذکر کوونکی مثال د ژوندۍ او د نه ذکر کوونکی مثال د مړي دی. نو خپل زړونه هغه ژوندۍ کوي مړ کول نه دي پکار. بایزید بستامی رحمت الله علیه طرف ته یو سړی روانو دونه لاندې سملاستو آرام وکاو د درمیان کې دو مرغې را لې په دیونه باندې کېناست. یو مرغه بل ته وای والله سړی څوک دی والله خو پلان کې دی ویلکم خاص ویل بایزید بستامی لذي غټ بزرګ دی. هغه بل مرغه هغه ته وی ته پته نشته بایزید بستامی خو پات شوی دی خو مړ دی. دا سړی چې کله را پاس نو دا وای چې را لاړ شم که لاړ نشم ځکه چې مرغۍ دا خبر وکړه چې هغه مړ دی. خو بیا مې سوچ وکړو چې راشه دومره راغلی ورښکاره شه نو چې ورغلم هغه ژوندی و. نو ما ورته چې داسې مسله وه زه خو مو دوه مرغۍ رالې کېناستې وه هغوی دا تذکره وکوله چې بایزید بستامي خو مړ دی او ته ژوندی. نو هغه مطلب چې دا کم وخت ورته رایاد کوئ ما ورته چې پلانکې وخت ویل چې اندازې ولګول چې دغه وخت کې زما زړه چې کوم دی هغه د الله رب العزت د ذکر نه لږ ساعت دپاره غافله شوي او حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ذکر کوونکي مثال د ژوندي او د نه ذکر کوونکي مثال چې کوم دی هغه د مړي دی. د الله نوم چې سړی په غفلت سره موالي ګنگوهي رحمت الله علیه لیکلي چې د هغې څه تاثیري وخت کې تاسو ته ما یو قصه کړې یو شهزاده بیمار شو او کله چې هغه بیمار شو نو ابو علي سینا رحمت الله علیه یو لوی حکیم تېر شوی هغې ورله راوغوښته. یو بزرګ د عیادت دپاره روانو نو چې هغه بزرګ د ځان سره څه وظیفه شروع کړه په دې سړي باندې چوخ کوله شهزاده باندې. نو ابو علي سینا ورته یې مړه ویل دا الفاظ د الفاظو به ساس سري. نو هغه بزرګ ورته فورا یو درنه مضبوطه کنځلې وکړه. نو د ابو علي سینا د رنګ داسې بدل شو مینځ کې هغه خپل ذکر کو مینځ کې ورته بیا یو درنه کنځله وکړه. د هغې نه پس هغه ابو علي سینا نورم زیات ګډوډ شو چې د دومره ډک مجلس ته ګوره او د سړي ماته دومره رده بده وویل او به حالت بدل شو. چې کله هغه بزرګ خپل دم مکمل کو ابو علي سینا ته و چې حکیم صاحب څنګه هي حالات ښه دي نرمې پوښتنې ته شروع کړې. ویل دغه سړي رنګ واپس د ابو علي سینا چې کوم دی هغه ټیک شو درست شو خپل حالت ته راغی. چې تا خو ما ته ډېر سختې ردې بدې ویلې او د هغې په ما ډېر زیات اثر وشو. ابو علي سینا ته هغه بزرګو چې ودې کتل دا الفاظو ته چې د الفاظو اثر نشه تا ته ما یو غونډه کې کنځله وکړه په تا څومره اثر وکړو څومره بدل را بدل کړي. نو چې یو سړی د الله نوم اخلي د هغې به اثر نه نو د الله رب العزت ذکر کول پکار دي. نامن کې چې دا شیطانی خواهشات دي او دا ګناهونه دي او دا سکون راکې نشته او آرام نشته او بېچیني ده او فکرونه دي او غمونه دي او دردونه دي وجه څه ده زمونږ په زړونو کې شیطان کورونه ساز کړي دي. حدیث کې راځي شیطان په دا هړتم چې کوم دی دا سونډ ورته ویل کېږي دا پې ورننه باسي. نو ذکر د الله رب العزت شروع کوي شیطان به درنه تېښته وکړي. چې شیطان درنه تېښته وکړه نو مرادونه به هم پوره کېږي د الله رحمتونه نعمتونه به در باندې راورېږي. لکه تاسو ته ما تذکره وکړه فذکروني اذکرکم تفسیر کې 33 اقوال لیکلي شوي دي او چې تاسو الله رب العزت فرمایي ما په فرش یادوئ زه هم په عرش یادوم. دې دنیا کې هم یاد کړي هغه دنیا کې هم یاد کړم په ځمکه باندې هم یاد کړي په ځمکه کې دننه هم یادوم.
دې وجه نه ذکر کول پکار دی. د ذکر د ټولو اسانه طریقه څه ده؟ دا کاونټر دا تسبیح دا ځان سره ساتل پکار دي چې کاونټر او تسبیح د سره ذکر سړی کولی شي که نه نو تش په ګوتو باندې ذکر د سړي نه کېږي. دا ځان سره خامخا ګرځوئ. د خلکو خبرو ته مو ګورئ. دا زموږ د سلف صالحین طریقه ده، ثابت ده. نو دا کاونټر یو دا تسبیح چې په کومه طریقه باندې تا د ذکر را یادېږي هغه د خپل ځان سره ګرځول پکار دی او ذکر د الله رب العزت کول پکار دی. دعا وکړئ چې څومره الله رب العزت د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صورت سیرت زموږ ژوند کې راولي، اخلاص تقوا الهیت هم نصیب کړي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څومره د خپل امت دپاره خیر دعاګانې غوښتې غواړو راکړي، کومو کارونه یې پناه غوښتې پناه دې غواړو پناه دې راکړي. بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړي، د چا څه قسمه شرعي حاجتونه مرادونه دې پوره کړي، د مردګانې مغفرت نصیب کړي. اخره خاتمه په دې کلمه کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله.